واقعا ذکر کړی دا وې د دې دنیا واسي او مثال له یو سړی چې کوم دی هغه هیرو منتلا او ډیره قیمتي وا نو هغه په بازار کې داسې ګرځول یو ورته د دې قیمت څوک نشي درکولای بل ورته د دې قیمت څوک نشي درکولای چې هل کوړته ویل چې دا باچا سلامت له یو سو د دې قیمت په تعالی غدر کی د دې قیمت په تاسو له هغه در کې بل څوک نشي درکولای چونکه عکس لاړو باچا سلامت لپاره ټیم کې او هغه ته وی چې دا شانتي باچا ورته وی چې د دې قیمت غزم نشم درکولای زما دا غوند باچای چې کومه دا غینه دا شي چې کوم دي دا قیمتي نظم د دې قیمت نشم درکولای نو اوس وزیران راغون کله باچا چې یاره دا مخامخا زما پکار چې دا د کس نو واخلي چې په هر طریقه باندې چې دا د نو اصول نو پای کې یو وزیر داسې و چې ډېر عقلمن سړی و ډېر عقل الله ورکړو نه هغه ورته وی چې باچا سلامت دا به زه واخلم دا زما په ذمہ باندې شو دې کس نه بز تعالی دا هیره چې کوم دا به واخ هغه ورته وی صحیح ده نو څنګه به ته واخلې بس ویزه پوښه چا کسه بهر راوښتو ورته وی چې داسې کارو کا تعالی بزد دې چې کوم د دې سه ایواز کیږي څومره پیسې کیږي څومره مال ارس کیږي هغه به تعالی درکوم خو سبا راشي سبا سار د وخت د دې باچا سلامت دې کور ته او دې وجري ته او دې بنگلې ته راشي چې څومره هر سستا خوې کړه د دې باچا په دې کور کې دینه باغ ځان لچ کوم دی هغه وباسي لکه مثال سار 7 بجې راشي تر د ماهم اذانونو پورې با ته د دینه د ارس وباسي بچ څومره تا د کور نه دی ورنه بار کړم هغه بستاشي او دا به موږ راکې به صحیح اوس دا کس لاړو د شپې هدنه چرته خو پورې چې لکه سار په زمو حساب کتاب بیا صبر وباسم ځان په یو ورځ مالدار کومه ناغه چې څنګه سحر ټیم شوراله اوس هغه وزیر دا کار کړی دی چې یاره یو ولدا چې کمره تیار کړی دا پای کې ډبل بیټ او خوشبویان او د دنیا رڼاګان او قسمه قسم ارس او په یو کمره کې ناشنا خوراکي داسې په دسترخوان باندې کې هو دي دا مرزان او دا قسمه قسم ارس دا قسمه قسم فروټ او ارس ورته کې هو دي بیا سه وسړې چې رادن نشو ناولې وی رادن نه ګناه کمرې ته راوست چې کوم کې هغه طعام ارس کې خو دي هغه ته رادن نه کوي ویتا وګوره دې کس ویل چې یاره بس صحیح رتزا دې زینا لکه چې دا غلا د دنیا ټیم پاتې دې ماهامه پورې دا اوس لا سحر 7 بجې دی او ماهام 7 پورې د دنیا ټیم دی بس بل خوراک بدل ته وکما دې کې به وسره کوم خوراک به وکما ځان برابر کوم بیا بل څه وباس اوس دا سړی چې کوم دی هغه لګیا شو اوس کله سخوري ځان چې کوم دی خټی ډکو برابر بس یارا هغه ته وی چې ها اوس مې کوم دی ته بوزي هغه ځنه وروته یو غنټه کې مثال راوته هغه کمرې ته بوته چې کوم کې هغه خوشبویانه او دا بلبونه رڼاګانې او دا ډبل بیټ چې کوم دی هغه ته ورتل نو مې دا وګوره چې لکه دا د باچا سلامت چې کوم دی هغه ډبل بیټ تیو هغه حساب کتاب دی هغه کمره ده دی به کملاس تر آزاد وې راز بدلته یو غنټه آرام وکما او تر څه کار وکړه بس تور او دا واسي د دنیا ټیم دی اته پورې نه پورې لاسو پورې آرام وکړه بچ کوم دی یار بس دیوس سم لاسو سوچونه کوي چې هغه دې کې به وګورم بیا چې کوم دی هر څه مبارکو او چې دا حضرت سے ملاسته سرګې پټی شي چې وسړې سم خوراکو کی کرا ایو پزان نه پويږي دی اوړ کې چې دا خلک خوراکو کو به وسه شملي اوس کې بس دی بیا په بل ډډم نه وړي خیال کړئ نو هغه داسې بس سړی چې کوم دی کټ کې سم لاستو یارا اوس لس بجې شو یو لس دولس
یوه دوه تر دې چې د ماښام 7 بجې برابر شوې چې کوم دی هغه وفات شوی دی کوسي حساب دی اډو راوزي لار سه پرې هودل پځې باندې بس دا وزیر ورالي وی سي کی الکه بیا سه پاس چې دی را پاسې شو ویزا وسنګ زدا خلاص سار دی وسار کم دی د 7 بجې دی ماښام ته بهر راوځه ویناره صبر وکړ یو شی ته ویلا سره چو بل ته ویلا سره چو او هغه په زور راکاګو اخر کې سیو د کړه ورکه بارې راوښ ستا ټیم ختم شوی دی سر ټایم دې ختم شو نو هغه مولانا روم علیه رحمت فرمای چې داسې د دنیا مثالم دی یو سړی راشي کنه بس خوراک او اسکاک او بس چې کوم دی اخو اوس د آخرت فکر چې کوم دی هغه